السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زما عزتمند مشرانو، ستاسو په وړاندې زه د جماعت اسلامي یو دوه کلیپونه دي هغه تاسو ته ږدم او زما محترمو دا دومره مخې ته شعر کوي چې د جماعت اسلامي اعلی قیادت ته ورسي، سراج لالا ته ورسي او سراج لالا خپل ورکل ته لګام واچوي. دا واورئ تاسو، زه بیا تاسو ته وضاحت کوم. تاسو واورېدو د دې دواړو حضراتو خبرې. زما سوال دا دی د سراج لالا نه چې سراج لالا نن تقریبا چې ستانه واخله د ادنا یوسی پورې د تمام جماعت اسلامي د توپ رخ چې دی هغه جمعیت علماء اسلام او قائد جمعیت ته دی. زه یو درې سوال ستاسو د جماعت اسلامي نه کوم. نمبر 1 سوال دا 2013 انتخاباتو کې د مولانا لطف الرحمن مقابله کې پرویز خټک ته اوټ ورکول جایز و اور سینٹ کې د مولانا عبدالغفور حیدری مقابله کې شبلی فراز ته اوټ ورکول جایز و او د سینټ په الیکشن کې د جمعیت علماء اسلام مقابله کې د پیپل پارټۍ کینډیډیټ یوسف رضا ګیلانی ته اوټ ورکول جایز و. اگر که دا جایز و نو بیا د حافظ نعیم الرحمن مقابله کې مرتضی وهاب ته اوټ ورکول جایز دی. او زه تاسو ته د حافظ نعیم الرحمن او د مولانا محمد قاسم دامت برکاتهم العالیه تصویران دواړه ولګوم، بیا فیصله عوام وکړي. بیا د حافظ نعیم الرحمن په مقابله کې مرتضی وهاب ته اوټ ورکول ناجایز دي. نو په ضمني انتخاباتو کې د عمران بدکرداره مقابله کې او د شیخ محمد قاسم دامت برکاتهم العالیه په مقابله کې بدکرداره عمران خان ته اوټ ورکول جایز وو. چې هغه جایز وو نو بیا مرتضی وهاب ته اوټ ورکول به درجه اوله جایز دي. یوه. دویمه، ستاسو د توپو روح جمعیت علماء اسلام ته او مه کوئ مدبانه عاجزانه گزارش او سوال درته کوم چې خپلې توبې ځان سره کېدئ او جمعیت علماء اسلام مه چیړئ، ورنه داسې کچره کونډي به درنه جوړه کړي لکه څنګه چې د تحریک انصاف نه جوړه کړه. او چې د جمعیت علماء اسلام سره چا ډغر وهلی نو د هغې حروف بیا د لښکیان له پاسه نه شروع شوي دي الټه راځي. د پی ټي آی نه آی ټي پي جوړه کړه او ستانه به بیا بل څه شی جوړ شي. سراج لالا خپلو حدودو کې دننه اوسېږه، خپل کارکون ته لګام واچوه، خپل کارکون په خپل اعتماد کې وساته چې د جمعیت علماء اسلام ټکراو له نه راځي. ورنه موږ خپل له قیادت دفاع په هر حال سره پیژنو، موږ د جمعیت علماء اسلام دفاع په هر حال سره پیژنو او په هر حال سره یې کولی شو ان شاء الله العزیز. په دې باندې که د دلایلو په بنیاد موږ ته پته ده چې فتنه پنجپیریت ستاسو له دلایل ورکوي نو فتنه پنجپیریت ځان له فتنه ده، فتنه عمرانیت ځان له فتنه ده او فتنه مودودیت ځان له فتنه ده. حالانکې د یوې سکې درې رخه دي،
فتنه عمرانیت، فتنه پنجپیریت، فتنه مودودیت او اخر کې د دې نه اوزي فتنه قیدیانیت. نو موږ مچه جمعیت علماء اسلام مچه وما علینا الا البلاغ.